دا یو مضمون شروع چې کوم هغه کسان دي چې الله تعالی د دوی دعاګانې قبلوي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کوي، وای الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله. غازی یعنی د الله تعالی په لاره کې جهاد کوونکی سړی، او هغه کس چې کوم حج کوي حاجی وي، او معتمر هغه کس چې کوم عمره کوي. وفد الله دا د الله تعالی ملمانه دي. دعاهم فاجابوه، الله تعالی دوی وغوښتل، فاجابوه بیا دوی الله تعالی ته جواب ورکو لبیک، او الله تعالی ته وایي چې بالکل مونږ حاضر یو. وسألوه فاعطاهم، او دوی چې الله تعالی نه کومه دعا غواړي بیا الله تعالی هغه د دوی دعا قبلوي. الله تعالی نه چې دوی څه غواړي الله تعالی هغه ورکوي. نو د دې نه دا معلومه شوله چې درې کسان دي چې د دوی دعاګانې الله تعالی قبلوي. یو خو غازی چې کوم کس دی الله تعالی په لاره کې جهاد کوي، دوم حاجی کس، او درم معتمر. دا درې کسان داسې دي چې الله تعالی د دوی دعاګانې خامخا قبلوي. او د دعا غوښتلو په وخت کې د دعا د آدابو ډېر زیات خیال ساتئ. دا خیال ساتئ چې موږ دعا غواړو په کوم وخت کې، داسې وخت چې هغه وخت قبولیت والوي، هغه وخت کې الله تعالی دعا خامخا قبلوي. او دا خیال ساتئ چې موږ دعا غواړو په کوم ځای کې، د دعا غوښتلو ځای هم مختص کوي چې داسې ځای خو نه وي چې هغه ګنده وي، بلکې داسې ځای چې هغه جومات وي یا بالکل صفا ځای وي، بلکې د الله تعالی نه په هر وخت کې دعا غوښتلی شي، خو د دعا غوښتلو مکان دا هم صفا ګورئ. او درم شی ده د دعا غوښتلو په وخت کې د خپل کیفیت لحاظ ساتئ چې آیا د تاسې کیفیت په کوم لیول باندې ده، بلکې چې الله تعالی نه دعا غواړئ خپل کیفیت د ژړاوال جوړ کړي. لکه یو عام غوښتونکی سړی، سوالګر سړی چې د چا نه سوال کوي، د چا نه څه غواړي، د هغه کیفیت ته چې وګورئ داسې به دې ویلي وي چې بس د ده سره امداد کوه، دا غریب ده، دا غوښتونکی ده. داسې به موږ د الله تعالی نه هم دعاګانې غواړو په داسې حالات کې چې بالکل هغه د غوښتنو د غوښتونکي سړي غوندې وي. د دعا په وخت کې کیفیت د ژړاوال جوړوي. اول خو د دعا په وخت کې د الله تعالی نه چې څه غواړئ ژاړئ، او که بیا هم چاته ژړا نه ورځي بیا کیفیت داسې جوړوي لکه د ژړاوال، بیا الله تعالی خامخا د دغه انسان دعاګانې قبلوي. او داسې د دعا په وخت کې مونږ ته پکار ده چې داسې کسان چې هغه د الله تعالی نږدې خلک وي، د الله تعالی قریب خلک وي، بزرګان خلک وي، نیک خلک وي. او داسې تیر شوي نور حدیثونه چې په هغه کې مونږ ډېرې زیاتې خبرې بیان کړي دي چې مظلوم کس دعا هم الله تعالی قبلوي، مسافر کس دعا هم الله تعالی قبلوي، د روژهدار کس دعا هم الله تعالی قبلوي، داسې نور کس د خپل پلار د خپل اولاد په حق دعا دا هم الله تعالی قبلوي. نو مونږ ته پکار ده چې په داسې وخت کې مونږ د دغه کسانو نه د دعا درخواست وکړو. او د دې تفصیل استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله د یو کتاب ده الله سے مانګیے، په دې کې دا ټول تفصیل موجوده چې کوم هغه کسان دي چې هغه نه تاسې دعاګانې غوښتلی شي.